پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په لمانځه کې به تاسو درې خبرې نه کوئ، درې کارونه به نه کوئ. اولنۍ خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نقرة الغراب، لکه کارګه چې مشوکه لګوي. اوس کارګه چې مشوکه لګوي غنم یا دانه یا خوراک د ځمکې لره مشوکه ویسي راپورته کې د الله رسول فرمایي داسې سجده به نه کوي چې دا مازې د سر ولګوي تندی دې ولګوي بیرته دې راپورته کوي. ولې؟ یوه خبره خدا ده چې دا سجده چې دا یو ډېر عظیم عبادت دی. دویمه خبره دا ده د الله رسول فرمایي په دغه سجده کې ته الله ته ډېر نږدې کېږي. دریمه خبره دا ده چې ما او تا د الله په دربار کې سر ږدو، نو دا سر به داسې ږدو لکه چې د الله رضا یې که به زما او ستا رضا یې، د الله رضا به یې. نو د الله رضا دا نه ده چې تا مشوکه ولګوله او راپورته دې کړله، یا په اطمینان په سکون. ګوره چې ما او تا و چاته د خپل سر ټیټوو نو د هغه د اندازې مطابق یې ټیټوو. لکه مطلب اوس دشمن را واخله، دوست را واخله، یار را واخله، بزرگ را واخله، نبی را واخله، الله جل جلاله را واخله. اوس دلته د الله جل جلاله په دربار کې ما ته سجده لګو. د الله رسول فرمایي ژر ژر به نه کوي. په دې کې خو یو ستا د الله سره تعلق ډېر کم سلو. دویمه خبره دا ده ستا سجده چې د هغه نه صحیح کېږي. درېیمه خبره دا ده الله رب العزت توهین به نه کوي، اهانت به نه کوي. ګوره کله کله ته ما ته شی راکوې زه تا ته شی در کوم، دا شی زه در وغورځوم، څومره بده خبره ده که نه ده؟ څومره بې ادبي ده؟ بیا خاص کر زوی و بابا ته، شاګرد و استاز ته، مرید و خپل شیخ د شی وروغورځوي، بده خبره ده و. نو الله رب العزت خو تر بابا او تر ادې، الله رب العزت خو تر ټولو استازانو، الله رب العزت خو تر ټولو شیخانو عظیم دی. نو په دې کې شک نشته، الله خالق دی، دا نور ټول مخلوق دی. چې د مخلوق سره ما او تا دا شی نه کوو نو د خالق سره به څنګه کوو؟ و د خالق په دربار کې چې ما او تا سجده لګو ډېر په اطمینان سجده ولګو. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. او د الله رسول فرمایي چې چاته الله ښه ځواني ورکړي او دی پر سجده یې بیا خاص کر په خاوره کې سجده لګولې، دا تنده یې په خاوره یې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت فرشتو ته وایي تاسو وګورئ دې ځوان ته څنګه ما ته د خپل تندی په خاوره کې ایښی دی او ما او تا د خپل ځان پر الله باندې څه کړی دی؟ موږ پر الله باندې د خپل ځان مطلب نه دی پیرزو کړی چې یاره بس نو ناوخت د دې نو ټیم نشته. نه نه نه، سجده پر ډېر ښه انداز کوئ. دا یو ډېر عظیم عبادت دی. او خاص کر امام غزالی صاحب فرمایي په ښه انداز په دیم کوه سبب نه جوړه، سبب د سترګو بیماری، د زړه بیماری، د ګوډو بیماری، د ملا بیماری به بیا به سجده نشي کولی. ډیر ارمانونه به وکړي چې کاش ما د الله په دربار کې سجدې لګولی او هغه ټیم دا یادی ما او تا باید چې په ښه انداز سجده چې دغه وکړي. یو بله خبره درته کوم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو چې کله سجده کوئ نو تاسو د خپل لاسونه چې چیرې تا سر کښېښوئ لاسونه مالته کښېږده. دا مه کوه چې سر ستا پر دې ځای دی لاسونه دې تر سر په اخوا ایښي دي. دا مه کوه چې سر دې په اخوا دی لاسونه په دې خوا دي. عام طور زموږ دا مالداره خلک دا څه چم کوي؟ دا لاسونه دلته کښېږدي، سر هالته کښېږدي. یعنې دا د ده په وسه نه ده پوره چې دا لاسونه زه د تندي سره برابر کښېږدم. ولې؟ په هغه کې عاجزي راځي، په هغه کې خشوع راځي، په هغه کې خضوع راځي. هغه د پیغمبر علیه السلام طریقه ده. بس لاسونه داسې کښېږدي لکه هغه ډېر په نزړه چې څوک چاته شی ورکوي، یوه ذره به تنده یې ولګوي راپورته کوي. د دې خپلې خولۍ، د دې خپلې لونګۍ، د دې خپل بېشتانو، د دې خپل بال د ده سره ډېر فکر دی تر دې چې د الله په دربار کې زه سجده لګوم. نو د الله رسول فرمایي وای دا ته چې کله داسې سجده ولګئ نو دا ستا لاسونه ستا د سره سره ایږده چې کښېدي شول، بیا چې کله تا سر راپورته کړي لاسونه هم راپورته کړه. د الله رسول فرمایي وای دا ته چې سجده کوې دا پر 7 اندامو کول کېږي. زما او ستا دواړه لاسونه، زما او ستا سر، زما او ستا دواړې ګوډې، زما او ستا دواړه قدمونه. دا یې څو؟ دا یې 7. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
وای دا ته چې سر راپورته کې تا دا خیال دی چې خالي زما د سر سجده ویا دا ستا لاسوم سجده وکړه دا ستا لاسونه هم و الله ته پر سجده دي نو چې ته سر سم لګی لاسونه ولې سم نه لګی چې ته د سر سجده کوي د لاسو سجده ول نه کوي چې ته د لاسو د سر سجده کوي د ګوډو د ول نه کوي چې د ګوډو د کوي بیا د قدمو د ول نه کوي حتی علما فرمایي کچا په سجده کې دواړي پښې دومره قدر پورته کړي لکه سړی چې درې واره وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله لمنځه پاسې سلام وګرځو د سر المنځ صحیح سلو عام طور خلک داسې دی وبشه پر دابل په سجده کې واچي لکه چنيان شي پورته کړی ټیک دي سات کوي پورته سو بیرته د کښې شول پروا نه لري که دومره قدر چې درې واره سبحان الله پکې ویل کېدل بیا المنځ لاړې پاسې څول من چې دغه سي کېږي نو دلته د الله رسول فرمایي دا ستاله سنم ستاسو سجده کوي تبدانه کوي چې تر ولاړ شو د سر سجده دی وکړه د لاسو سجده نه کوي سبحان الله څومره عظیمه خبره ده او موږ د الله په دربار کې په دې سجدو شرمېږو موږ ایو حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام مبارک ناستو نو بیا سورت را نازل شلو هغه سورت کې مطلب سجده تلاوت چې دا غراله د پیغمبر اسلام سره ملمانم راغلی وو نو چې دا کم ملمانو هغه مسلمانان نو پیغمبر اسلام سجده وکړي مر سره وکړه پروا نه لري وسراغلی یو کافر ناستو هغه سجده نه کول هغه دغه خبر راپورته کې تندیل لري ویوړلې ولې نه کوي سجده ز سجده نه کوم زه د خپل سر خاور لر نه سمړل عجب خبره ده د علما فرمایي چې کله چې د پیغمبر علی السلام په خاطر سجده ور سره وکړو کافرانو الله رب العزت واغو کافرانو ته د دیوی سجده د وجه ایمان ونصیب پیغمبر علی صلوات و سلام سره اتفاق وکړي د پیغمبر علی صلوات و سلام د زړه د پاره د پیغمبر علی السلام د خوشحالي د پاره سجده وکړه الله د ابد الاباد د پاره ایمان او جنت چې دی هغه ور نصیب کړي چې کم سړی سجده و نه کړه تکبر لوی ولا هغه بغیر د ایمان مرس هغه بغیر د ایمان مرس تکبر ډیر بد شي دی سبحان الله تکبر نو څنګه دروښم تکبر به اسانه زه دروښم د ازمشتي سرکاري دفترانو لري چې ورسې پراغه باندې مطلب هغه پوسټو باندې خلک ناس دي څوک مطلب په څو ګریډ کې دي څوک په څو کې دي څوک په څو کې دي ډېر ار یو تر ابو جیل تر فرعون کم نه دي روغبر سلام دعا پښتنه دا یو دستخط تر کول لار در شوول دا تا مطلب په داغه لار کې هغه بریفینګ در کول هغه نه کوي چې ورسې داسې تکبر لوی کوي بیا نو چې کله ریټایر سي سبحان الله بس نو المنزل نو تلاوتن نو ذکرن نو وجدي سجدي کوي او چې د باندې راوځي قسم په خدای که خلک لار لاور کوي پرېږده دا هغه سړی دی په دفتر کې چې د ځانه فرعون جوړ کړی ولو دا هغه سړی دی دا زموږ دفتران لري چې ورسې تقریبا پښتانه 98 درشایم پښتانه 98% درشایم دوه کسان به جنیو باسو بلوچستان او هزارګان به تقریبا 40% درشایم 40% پاغو کې بیا سم دي نه تکبر کوي نه لوی کوي چې ورسې خدمت دي کوي څنګه کار دي د چیش کار دي ابل زموږ د حج کارونه یو دفتر لره ورلم یو ور مې الکور واسطه ما سبقان زه د باندې درته ناستم یا زه مطلب ژغرا وک مالتزما ټیم ماش خالد جن راواخ نو چوارلی یا نسی کېدل اعلان کې شغټ سړی دی په مزدورانو کې مش شمارل کېدل یعنی هغه د غټ پوسټ مالک ورلی چې هغه پر هایلی ول باندې ورته ویل چې مولوی صاحب راځي مطلب نشه شک ټیم راوشه پر کم ټیم ان پټ ټیم براس هغه ورته پر موږ باندې مولوی صاحب د نور خلکو پارک نست بیا بل الک ورلی ول پر موږ باندې مولوی صاحب د نور خلکو پارک نست یعنی دغه سړی ما ویل چې کله د سبا و خپل کوروالا ته درې طلاق ورکړلو دیني وې زما وینه په جوش کې رااله چې درې طلاق دی ورکو بیا مولوی صاحب لره راسي بیا خالي ورته ګوره دې څه چم کوي یعنی د ازمام لای چې د بزما تر مرګ پورې امامت معنا ده نه چې دغه مسجد کې به زه امام یم د ازمام لای زموږ په دې کې ریټیر دي چې دغه نسته ستا پاغي کې سبب د سر شوري سر په لشورې بس زر سپینه جره پرې شه ده به تازه نو ذکر شو کړی دي څوک تبلیغ کې وخت ولګي څوک ګرد ور ځانون نه کوي اقامتونه کوي دا هغه ظالمو چې په دفتر کې فرعون ولو چې د خلکو وتا ته ضرورت او تا کار نه کوي نن خلکو ته ناری ور وای چې و درېږه
الله اکبر دا چې ریټایر سی بیا ته خالی پسې ګوري یا دوه کسان ما درتول دا جنې وباسي او خاص کر په پښتنو کې به خډیر کمینه ډیر کمسل ډیر مطلب داسي د ځان هر څه جوړ کړی کني په خدای قسم کوي یو شی په خپل حال کې به خدمت کوي سبا ریټایر کېږي د باندې راوځي پر تاړه بناستي پر روډ بناستي والله که څوک روبر در سره وکي خلک وایي دا خو هغه سړی دی وروره چې د ځان فرعون جوړ کړی و نو خبره مې دا درته کوله چې دغه زما استاد سجده چې دا خو د عاجزۍ لویه علامه ده دا د عاجزۍ نو ما ته به سجده په څنګه انداز کو په داسې انداز کو چې الله را څخه راضي سي زما استاد لاسونه ګوډې او زما استاد قدمونه زما استاد سر دا ټول الله ته پر سجده نو الله رب العزت موږ ته سجده را نصیب او بیا په سجده کې خاص کر په نفلو کې سړی دعا چې دا غوښتلې سي دعا نو ستا خوشي مسنون دعاګانې په عربي کې خاص کر صحیح سلو په نفل المنځ کې پرځو کې داسې مکو په سنتو کې مکوا نو د الله رسول فرمای تاسو څه مکوي عن نقره الغراب لکه دا کارګچي جر مشوکه ټکوي داسې مکوا په دې کې د الله رب العزت چې راځي توهین راځي ما در ټول زتا ته شی درو غورځوم ته ماته شی ته محسوسه زی محسوسه ومه نو دلته چې د الله په دربار کې مش خالص سجده دار کم کدا به چی شي ما در ټول مالدار خلک نه د مالدار خلک د تکبر چې کوي سره حالت دی لاسونه دلته پراته دي ته خو نور کې چې سم سجده وکم ولی پاره کې ډېر لوی عاجزي راځي او دی وایي د عاجزي نمونه نه يم زه خو روپۍ لرم ضروره د یو موبایل پر ځای باندې درې آیفون را سره دی څو موټران دي څو باډي ګاټان دي زه ډېر لوی اکسل لرم خلک په لین کې راته ولاړ دي نن په لین کې درته ولاړ دي سبا په لین کې ورته ولاړ چې ریټایر سي نن په لین کې درته ولاړ دي سبا په لین کې ورته ولاړ نن خلک ته په شیشو کې ګوري بیا به ته په شیشو کې ګوري چې تا عدالت څوک ناشتي نن ته درواغ وایي چې صاحب په میټینګ کې دی سبا به ته خلک درواغ وایي چې صاحب په میټینګ کې کښینه د صدقې مرته کښینه نو سړی درو شو مالتون پښتانه ډېر کمینه پاکستان ډېر ذلیل پاکستان هیڅ د یوي اني حیثیت مم نه لري بس اسبه پر رشوت باندې دا پوښ راخستې او عجب دا ته بلوس لره ورسه بلوسی ور سره وای هغه خوشاله کیږي ته ورسه ازاره لره فارسی ور سره وای هغه خوشاله کیږي پښتون سره به پښتون نه وای د په اردو کې گایي ظالمه ما او تا خو سار واړو توري چي وکړه تم په کم بس کې را لزه د شابه زړه کې ناس دوما ته څنګه ما سره اردو وای ولې وای نو کمسل دی کمینه دی او دا کمینه پن دا کمسل توب دا خالص په پښتنو کې ستا پښتانه ما د ټول زوم پښتونیم خو لیکن دا مې درته ویل چې 98% تقریبا دا رقم دی دوه کسان بجنی و باسو نو د الله رسول فرمای عن نقره الغراب دا سی بنکه لکه کارګه چې جر مشو کټکوي و افتراش السبع او دا بم نکه چې راولاد سي سجده کوي په سجده کې د الله سنت به دا رقم نږدې چې دا ټول لاس د درندگانو رقم دي حیوانات لکه سپی راواخد الله رسول فرمای دا سمکه ولکه سپی دا سپی ټول د خپل د مخ شي یا لاسونه دا وځغي پرمځکه کښې بیا سر باندې کښې د الله رسول فرمای دا سبکه نه دا سبکه دا لاسونه دا خاص پنجي چې کمی دي دا بلګي پرمځکه نور بلاس پورته کوي حتی صحابه فرمای د پیغمبر اسلام مبارک آیو حدیث راځي د پیغمبر اسلام بدای سجده کوله د لاسونه به پراته دغه د بغلو سلیری او دغه زنګنونه د نس صدخیټ سلیری چې یو کښنی سیرلی کولای شي د پیغمبر صلوات والسلام مبارک په سجده وای لاندې تیر سوی پیغمبر سم دار کوم سجده کوله زنان د پاره دار کوم نه زنان به بالکل سر راټولیږي په دې کې ډیره پرده ده د نارینه سجده بداسي د الله رسول فرمای لاسونه بدار کوم نږدې عام طور خلک داسې ستا او لاسونه بداسي دي صحیح سلو بیا بل لاسونه د دې بغلو صدا لاسو لیری کوي او بیا به دغه رقم زنګنونه د دې نس سلیری کوي دغه سجده ده پیغمبر صلی مبارک فرمای داسې بکي هغه څه بنه کوي لکه هغه حیوانان واخه وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير رواه ابو داود درېمه خبره د الله رسول فرمای داسې بنه کوي لکه وش د وش خپل ځای معلوم دی هغه خور دی هغه منډل کېدلې دی پر هغه باندې د رسی تړلې هغه د کونج دی بس پر هغه کونج ولاړ پروت ناست خوراک د الله رسول فرمای داسې باندې کوي لکه څنګه په مسجدانو کې د الله رسول فرمای د ځان لپاره ځای معلومه و چې خاص دا ځای زما دی پر دې هیڅوک نشي درېدلې
وس اقامت ولا خو زي معلوم دي خامخا به دریج دالته اقامت زي معلوم دي څوک په نور باندې دریج بس خاص اقامت ولا رالی غیر سړی بخپل ځان د لپاره زین معلومه د الله رسول فرمای د وښ شمونه مکوه ورسه په هغه سر کې ودرېږه په هغه سر کې ودرېږه په دا سر کې ودرېږه وس خلک ګرد راغلی مسجد ډکې د پر ځای څوک نکښینی ولې نکښینی مشر عاجز صاحب دی ولې نکښینی عاجز صاحب مسجد جوړ کړی دی ولې نکښینی مسجد مشر چې دی هغه دی دی حالانکه څونه بد خبره ده تا چې مسجد جوړ کړی د دې لپاره نو بیا دا شی وکي یو قدم نور مختص په محراب کې ودرېږه نو به شب معلوم سي چې عاجز صاحب مسجد جوړ کړی دی وسغه د منځونه ور کوي نو لهدا د الله رسول فرمایي تبتسنه کوي وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير لکه وش چې زي معلوم دی دا رقم بخپل زي معلومه نه او کله زي معلوم کوي نو دا مطلب مکرو دی غلط کار دی دا مطلب ش خبره نه ده الله او رسول په دې راضي کیږي نه ها یو خو غدي څوک ستنه تراله زید معلوم کوي یو غدي څوک ستا ته خامخ خپل ځای غواړي کوي څوک نه ولد او ملمر غلي ولاړی ته دې ځای پورته سه دازما زیدي نو د الله رسول د درو خبرو سمجمنه کړو د کارګر کم به سجده نه کوله کدی چې مشوکه ټکوي دغه سي مطلب د الله رسول فرمایي لاسونه به ټول نه ځغې پرمځه کبي نه یږدي او درېمه چې دا هغه به د ځان د پاره ځای چې دی هغه معلومه نه چې بس خامخ پر هغه ځای باندې څه کوي پر هغه ځای باندې تکشینی او بیا دغه رقم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو مطلب سجده کوي ما ول درته ویلې د موطا مالک حدیث دی هغه دا خبر د الله ثم اذا رفع فيرفعهما فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه دا ته چې سر راپورته کې دا ستا لاسونه هم سجده در سره کوي چې سر دې راپورته کې لاسونه هم راپورته کوي چې سر دې ویوړي سجده لره لاسونه هم ویسا په دې باندې به هغه ستا کامله سجده چې دا هغه وسی او هغه به ملاوي هغه به وتا ته چې دا هغه در ورسیږي